د ریاکار سړي څو نښې دي؟ څلور. دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وینا ده. او وی ریاکار انسان اولنۍ نښه دا ده چې کله یوازې وي او نور څوک ورسره نه وي نو دا به په عبادت کې سستی کوي. اوس دا څلور واړې نښې چې دي که نه بل چاته به سوچ نه کوو، هر سړی به خپل ګریوان کې سوچ کوي. هر سړی د خپل ځان ته نظر وکړي، خپل ګریوان کې اول زه به تاسو چې یوازې وي نو په عبادت کې به سستی کوي. مونږ او تاسو دغه حال ده که نه ده چې کله څوک نه وي که د مونځ ټایم وي مړه صبر وکړه وبېکمه ورلی وختي ده ودره پا بسمه ودرېږه لږه یخني ده اوبه یخي دي. عبادت ته کو پاسو نو ډېر مطلب زړه مو نه وي بس صرف دومره کو چې هغه فرض پوره کو، سستی کو په عبادت کې. نو علی رضی الله تعالی عنہ فرمائی د ریاکار انسان څلور علامات دي. نمبر 1 چې کله یوازې وي نو په عبادت کې به سستی کوي، او دا د منافقانو عملم رسول الله قرآن کریم کې الله بیان کړی دی چې دی مونځ ته نه رځي مګر په څه حالت کې الا وهم کسالا، ډېر سست پست وي عبادت کې. نو دا یو نښه یو علامت د ریاکار انسان چې کله یوازې وي عبادت کې به سست وي. بل د دې په مقابل کې ده چې کله خلق موجود وي نو به عبادت خو په شوق سره کوي. چې خلق ناستی، استاز ناستا، قاری صاحب ناستا، نور کسان پته پته چې دا مونږ گزار دي دا به د هغې نه مخکې لستوڼي دي سره ونغاړي هلکه راپاسئ نه د جمع ټایم. خلکو په مخ کې به په عبادت کې ښه ټیټ وي، ښه په شوق سره هله شا به یې رسئ چې جمع وکړو، هله شا به یو 10 چاردام وکړي، ناوخته کېږي. نو د خلکو په مخ کې به عبادت په شوق کوي، او چې یوازې وي به مونځ یاد هم نه وي، به په موبایل کې چې اخته شي نو مونځ ته قضا شي ده ته دا پته نه وي. په هغې کې سندرې اورا، ویډیوګانې ګوره ګوره ګوره، حتی چې مړه بس پابوسو مړه بس دا خوس قضا شو یاره به پټې. نو یوازې سستی کوي او د خلکو په مخ کې به په عبادت په شوق کوي. دا دویم. دریم صفت د ریاکار انسان نښه او علامت چې کله خلق صفتونه وکړي نو بیا به عبادت په شوق کوي. چې خلق کوي یاره والله دا خو ډېر ښه کس ته یار مړه منم دی که نه یار ته ډېر زبردست سړی، ته ډېر ښه سړی، بس بیا به دا د هغې په وړاندې ښه مزېدار مطلب عبادت ښه په شوق. چې صفت یې وشي بیا به عبادت ډېر کوي، بیا به نفلونه هم کوي، بیا به کینی تلاوت به مو کی، خلق صفت وکړي، خلق ورته ښه سړی وي. او څلورم علامت او څلورم نښه ده چې کله خلق بدي ووایي، خلق یې مړه ده بیل مازه ده ته وګوره ځان نسبت جوړ کړی، نو د خلکو د خولې د وجې نه او د خلکو د خبرو د وجې نه د ده په عبادت کې هم کمی راشي. دا یې مړه خلق مې هسې بد سړی ګڼي، نو څه حاجت ته چې جومات لسم، څه حاجت ته چې ذکر کومه، خلق هسې مرته بد وایي. نو د خلکو د خولې د وجې نه، د خلکو د خبرې د وجې نه چې څوک صفت وکړي نو بیا عبادت کې زیادت راولي، او چې څوک بد بیان کړي بیا په عبادت کې کمی کوي. نن سبا د حضرت علی رضی الله عنه دا څلور علامات هر سړی د خپل ځان ته سوچو کې ما درته ووایي اسی مونږ کې دا سستی شته که نشته؟ یوازې مونږ په عبادت کې څومره سس پس یو او د خلکو په مخ کې څنګه چست خلق مو چې صفت کوي بے مسحال یو، چې خلق مو بد بیان کی بے مسحال. نن سبا رونو مونږ کې دغه مرض او دا بیماری په مونږ کې موجوده ده، عمومي طور سره دا موجوده.